الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمر دين اسلام عزتمند و محترمو د نننی درس عنوان د هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خطبه کوله نو په دې خطبه کې به سترګې مبارک سریش وي او आवाज دا به پورته شو، غصه دا به سخت شوله، کأنه منذر جیش، گویا کې نبی صلی الله علیه وسلم د یو لښکر د حملې کولو نه یره ورکوي. صبحکم او مساکم، چې سحر په تاسو حمله کوي یا ماښام په تاسو باندې حمله کوي. نبی صلی الله علیه وسلم په خطبه کې فرمایل چې بعثت انا والساعة كهاتین، زه او قیامت داسې رالیږلی شوی لکه څنګه چې دا دوه ګوتې دي، څنګه چې دا دوه ګوتې یو بل سره نږدې دغه شانتې زه او قیامت دا یو ځای یو. نبی صلی الله علیه وسلم په خطبه کې کلمه د اما بعدو ویله او بیا به دا الفاظ ویل چې فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم به کله هم چې خطبه شروع کوله نو شروع به په الحمدلله باندې کوله. صحابو ته نبی صلی الله علیه وسلم خطبه الحاجت دا ورزده کوله. خطبه الحاجت هغه دا الفاظ دي چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. او دا غینه پس به بیا د آیاتونو لوستل د سورۃ آل عمران چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته الى آخر الآیه، او دغه شانتې د سورۃ النساء اولنې د آیات چې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده الى آخر الآیه، او د سورۃ احزاب د آیات چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. نبی صلی الله علیه وسلم به دا خطبه حاجت صحابو ته وریادوله. انسان چې هر یو عمل کوي، که د جمعې خطبه کوي، که نکاح تړي، که هر داسې کار کوي، نو پای کې مخکې دا خطبه الحاجت ویل سنت طریقه ده. نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه ته د استخارې دعا دا هم ښودله. صحابه فرمایي د استخارې دعا دا به موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم داسې ښودله لکه څنګه چې د قرآن عظیم الشان یو صورت به راته یادو، او دا به فرمایل چې کله اذا هم احدکم بامر، کله چې تاسو د یو کار اراده وکړي نو فلیرکع رکعتین غیر الفریضه، تاسو دوه رکعته مونځ وکړئ نفلي مونځ بغیر د فرض مونځ نه، او ثم لیقول بیا دا دعا ووایي چې اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر کې به دغه کار نوم واخلي، که د هغې نوم په عربۍ ژبه کې درځي، او که نه نوم نه درځي نو زړه کې به هغه څیز راولي کوم کار دپاره چې ته استخاره کې، چې أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. دا الفاظ د دعا الاستخاري دي. د استخاري نه بعد ضروري نه چې انسان به خامخا خوب ویني، نه بس تا زړه به الله سبحانه وتعالی کار ته مایل کړي که ستا به خیر وي، او که نه پای کې خیر نه نو به زړه به الله سبحانه وتعالی ستا واړي او د هغه کار د کولو توفیق به درکوي. دغه شانتې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه په خوب کولو کې نبی صلی الله علیه وسلم به کله د سرمنې په بستره باندې وده کېده، نو کله په زکی باندې، کله په ځمکه باندې، او کله په کټ کې، کله په داسې بستره باندې چې د هغې دننه به د کجورو پوستکي او پاڼې دا کېښودلی شوي وو. بالښت باندې به نبی صلی الله علیه وسلم داسې سر کېښوده چې د هغې دننه به د کجورو پاڼې وي. نبی صلی الله علیه وسلم به د ضرورت مطابق خوب کو، چې کله به بدن ته ضرورت نو ده به شو، چې کله به ضرورت نه و نو بې ضرورته به نبی صلی الله علیه وسلم هسې خوبونه نه کول. کله به
دا اول شپې په اوله حصه کې نبی صلی الله علیه وسلم وده شو او د شپې په آخر حصه کې به راپاڅېد مونځ به یې کو او کله به داسې وه چې اوله حصه کې به نبی صلی الله علیه وسلم ویښو چې د مسلمانانو ضروري کار یا مشوره به وه یا به د جهاد دپاره څه ترتیب کول و. نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې چې کله راپاڅېده نو ډډه به د شپې بدلوله، که به ګس طرف به پروت نو ښي طرف ته به واوړېده. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وده شو نو د خوب نه به چا نه پاسو. ولې؟ ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما سترګې ودي لیکن زړه زما نه وده کیږي. نو کیدای شي په خوب دوران کې هسې نه نبی علیه السلام ته وحی کیږي، د دې وجه نبی علیه السلام به د خوب نه چا نه راپاسو. کله به چې بسترې له نبی علیه السلام راغی نو دا دعا به یې ویله چې بسمک اللهم احیا و اموت، او دغه شانتې دوه لاسونه به رايوځای کړل او په دې کې به موعظتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وقل هو الله احد، دا سورتونه درې درې کرته وویل او په دې باندې به شوف کړو، په خپل ټول بدن باندې به درې کرته راخ کړو. نبی صلی الله علیه وسلم به په ښي طرف باندې وده کېده او د خپل لاس به د ښي اننګي د لاندې کېښوده، او چې کله به دغه شانتې څملاس نو دا دعا به یې وویله چې اللهم قني عذابک یوم تبعث عبادک. او دغه شانتې بعضې صحابو ته نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا هم ښودلې ده، فرمایلی دي چې کله ته خپل ځای د خوب ته راشي نو فتوضأ وضوءک للصلاة، ته اودس وکړه په شان د هغه اودس لکه څنګه چې د مونځ دپاره اودس کېدلی شي، او بیا په ښي طرف باندې سمله او دا دعا ووایه چې اللهم انی اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. دا کلمات دا به نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل که چې ته بالفرض سړی اخرنۍ دا دعا ووایي بیا وده شي او په دې شپه کې وله مرګ راشي نو مت علی الفطره، په فطرت باندې په توحید باندې به دا سړی د دنیا نه تلي. کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې راپاڅېده نو بیا به د شپې دا دعا ویله چې اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة انت تحكم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم کله د شپې نیمه کې به راپاڅېد، نیمه شپه نو دا دعا به ویله، او کله به چې د خوب نه راپاڅېد خوب به مکمل شو نو بیا به دا دعا ویله چې الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. او د هغې نه پس به نبی صلی الله علیه وسلم په مسواک باندې شروع کړل، مسواک به یې ووهه او بیا به د سورت آل عمران هغه اخرنی رکو پوره یا د هغې لس آیتونه دا به نبی صلی الله علیه وسلم ولوستلو. کله به چې نبی علیه السلام د بانګي په بانګ باندې راپاڅېد، چرګ به بانګ وکړو نو نبی علیه السلام به د الله حمد بیانو، الله اکبر به ویلې، لا اله الا الله به ویله، د هغه د اذان د اورېدلو په وخت کې چې هغه مخکې درس کې تېرې شوي وو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الرؤیا الصالحة من الله، نیک خوب چې انسان وي دا د الله د طرف نه وي، او الحلم من الشیطان ډراونی خوب، هغه خوب چې انسان پکې ویریږي پریشانی، دا اکثر د شیطان د طرف نه وي. نو کله چې یو سړی داسې خوب وویني چې هغه خوب بد ګڼي نو حدیث کې راځي ګس طرف ته بدرې کړه ته تف تف وکړي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي، او دغه خوب به بیا چاته بیانوي نه نو دغه ولې څه ضرر نشي ورکولی. او کله چې ښایسته خوب وویني نو ښایسته خوب دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه زیری وي، دا به چې کوم دی نو هغه چاته بیانوي چې هغه یا هو عالم دی او یا ستا محبوب دی چې تا سره مینه کوي، په تا باندې خیر پرزو شي، نو هغه به د دې ښایسته تعبیر وباسي ستا دپاره. وبالله تعالی التوفیق.